الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد زما محترمو نننی درس کے با دا عقیقی پا بارکی اوسو مسائل لاوائیو زکه دا عقیقی اکثر مسائل لا خلقو تا معلوم ندی او بعض خلقو تا عقیقه دا پی جنیم نا چه عقیقه دا سا شیره نونن بمنگ دا عقیقی پا بارکی سا مسائل وایو او دا عقیقی دا طریقه دا بخیو عقیقه سا شید نبی علیہ السلام فرمائی چه کل تاسو کرم معشوم پیدا شی نو داغا پا وہ مرض بانده دا هغه نوم کې دی دا هغه سر اخری او دا هغه د پاره یو ذبح وکي هغه د پاره ذبح وکي اوس د دې مسائل څه شي دي مسائل دا دي کچرته یو هلک پیدا شو نو د عقیقه دادا چې د پاره دوه چیلي دي کاغه دو چیلی وی که دو بیزی وی که دو گڑی وی که دو گڑان وی او کچرت جینای پیدا شوا نو داغی دا پارا یو بیزا دا یا یو چیلی دی یا یو گڑا دا یو بالا لی اس دا دی طریقہ صدا دا عقیقی طریقہ صدا نو طریقه دا ده چې کله ماشوم پیدا شي نو په و مرض باندې با د ویښتو دا وخورئ او دغه ویښته به راواخلي دا به وتلي سرو زرو سره یا سپینو زرو سره به دا وتلي او چې کم سونی یا چاندی سره دا تاوتل هغه چاندی یا سونه به راواخلي هغه به خیراتی ورکي او په دغه غرض باندې بدل نوم کېږدي خسته نوم به ورله وګوري هغه به ولا کېږي نوم ولا خسته پکار دی ځکه چې د نوم اثر وي که ته خراب نوم کېږدي د هغې اثر وي معنی خراب وي نو هغې بیا اثر خراب وي نو ښه نوم پکار دی او درېیمه خبره دا ده په دغه غرض باندې به ذبح وکړي د هلک دپاره دوه چیلي او د جینۍ دپاره یو چیلی دا طریقه ده خود دی و میراز خیال بساته مثال کې د جمعې پر ورځ باندې یو وړوکی پیدا شو نو را روان زیارت له به دو عقیقه دا کوي اوس بعضې خلک وایي چې کله ته د سر خای نو هغه وخت کې ته ذبح وکړه دا وایي ډېر ښه دی نو دا هسې خبره ده چې کله که دا ذبح کوي سر څه ټایم کې خورئ نو که دا ذبح مخکې کوي نو هم جایز ده او که وروستو یې کوي نو هم جایز ده دواړه دا صحیح دي بل دا قربانی کې چې کم زناور لګي یعنی په کم زناور باندې چې قربانی کېږي او د هغې هغه شرایط په قربانۍ کې کم شرایط چې په قربانۍ کې پکار وي هم هغه شرایط د عقیقې په باره کې دي یعنی کم باندې چې قربانی کېږي په هغې باندې عقیقه هم کېږي په هغه زناور او چې کم باندې قربانی نه کېږي نو په هغې باندې عقیقه دا هم نه کېږي اوس تا یو څاروی ذبح کو نو اوس دا ذبح چې تا وکړه اوس دغه غوښه ته کچه په خلکو باندې تقسیمولی شي او که نه پخی به خلکو ته به دعوت ورکوي نو دا ستا خوښه ده کچریتی کچه د غشانتی تقسیمه نوم جایز ده او که په یو پیر دا پخی خلکو ته دعوت ورکوي نوم جایز ده اوس یو کس دی او هغه د عقیقه ونه کړله په و مرض باندې نو اوس بیا دې وکړي چېرته دې په بله ورځ باندې وکړي بله ورځ دې وکړي خو د دغې ومې ورځې یعنې د دې هفتې دې خیال وساتي بله مسله دا ده یو کس دی زوی وشو اوس داغه وس نشته چې هغه دوه چیلی حلال کی
داغه واسطه یو چیلې حلالو نو یو چیلې دی حلال کی یا یو بیزه دی حلال کی هم جایز دي. دا ما کی کدا د کس مطابق کار کول پکار دی. اوس یو کس ډیر غریب دی نو هغه پکار دی چې یو حلال کی. نو دا یو څو مسائل دی د آیات کې نور مرګرو سره ضرور شیر کړئ. جزاکم الله.